أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. نانی درس کې به ان شاء الله العزیز سورة بقرة پارا نمبر 3 رکو نمبر 40 چې د اخرنۍ رکو ده آیات نمبر 284 یو آیات ویلې کېږي. اوس دې آیات کې الله جل جلاله فرمایي لله ما فی السماوات وما فی الارض، د الله دپاره دی هغه څه چې په اسمانونو کې دی او هغه څه چې په ځمکو دی. وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله، که تاسو ښکاره کړئ هغه څه چې ستاسو په زړونو کې دی یا پټ وساتئ تاسو، الله به په هغې باندې ستاسو سره حساب کوي. اوس دې متعلق چې دی نو حضرات لیکلي دی وایي دا آیات د دې وړاندې آیات سره چې دی نو هغه تعلق ساتي چې مخکې آیات کې الله جل جلاله فرمایل ولا تکتموا الشهاده ومن یکتمها، چې تاسو شهادت چې نو مه پټوئ، چا چې شهادت ګواهي پټه کړه فإنه آثم قلبه، دی چې نو هغه ګنهګار دی زړه د هغه. نو دغه ګواهي الله جل جلاله ځکه وایي که تاسو پټ کړئ هغه چې ستاسو په زړونو کې دي یا یې تاسو ښکاره کوي، په دې دواړو باندې الله چې نو عالم دی پوه دی. ځکه د الله یو صفت علیم دی، یو صفت د الله پاک چې نو خبیر دی، او علیم او خبیر هغه ذات ته ویلی کېږي چې د هغه د زړونو په رازونو باندې پوهوي. نو الله ستاسو په دغه زړونو په دغه ټولو رازونو باندې پوه دی. نو که تاسو دغه ګواهي پټه کړئ نو بیا هم الله ته پته ده، او که تاسو دغه ګواهي پټه نه کړئ نو بیا هم الله ته پته ده. بیا الله دپاره دی هغه څه چې په اسمانونو کې دی او هغه څه چې په ځمکه کې دی ملکن خلقن و عبیدن، ملکیت په هم صرف د یو الله دی، د الله نه ما سوا چې دی نو هغه په د بل چا ملکیت نشته. او دغه شانتي چې نو خلقن د الله رب العزت چې نو هغه پیدا کړي خالق هم یو الله دی، د ذرې نه واخله او د غرونو پورې دغه شانتي چې نو هغه د معمولي ذرې نه واله د اسمانونو پورې څومره چې هم موږ ته څه په نظر راځي یا موږ ته په نظر نه راځي، د دې ټولو په ټوله چې نو خالق صرف یو د الله ذات دی، دا ټول چې نو هغه مخلوق دی. عبیدن، او دا ټول د الله چې نو هغه غلامان دي، دا ټول د الله رب العزت چې دی نو څه دی ماته دی منون کې دي. او الله رب العزت چې نو هغه دوی که څنګه تصرف کول غواړي داسې تصرف چې نو هغه پکې الله کوي، څوک چې نو د هغه نه تپوس کوونکی نشته. نو چې کله دا ټول هر څه د الله دپاره دی نو پکار دا ده چې دا ټول د الله ومني او بیا د دغه الله نه څه پناه شته نه. الله رب العزت نه د ظاهر او باطن غایب او ښکاره دا د مخلوق په نسبانه دي، د الله په نسبانه چې نو دا ټول یو شان دي. موږ نه چې دا کم شیونه پټ دي موږ وایي دا پټ دی غایب دی، دا زما استاد چې نو هغه د نظر متعلق غایب دی، الله ته خدا ټول چې نو هغه معلوم دی. څنګه چې د ظاهر ورته ظاهر دی داسې ورته چې نو هغه پټو دا هم الله پاک ته ظاهر دی. نو ځکه الله وایي و ان تبدوا ما فی انفسکم، که تاسو ښکاره کوئ هغه څه چې ستاسو په زړونو کې دي په هغې باندې بیا هم الله پوه دی. او تخفوه یا پټ وساتئ یحاسبکم به الله، الله به حساب کوي تاسو سره په هغې باندې. نو کله چې دا آیات نازل شو دی نو صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین چې دی نو هغه ډېر زیات چې نو هغه ویرېدل. رسول الله صلی الله علیه وسلم تران البخاری روایت دی هغې مفهوم دی. نبی علیه الصلاة والسلام ته وفرمیل د الله رسوله ویوست نو الله رب العزت وایي چې تاسو کم ظاهروئ یا پټوئ په دې ټولو باندې یحاسبکم به الله، الله به ستاسو سره په دې باندې حساب کوي. نو بعضې وخت کې د انسان په اړه کې وسوسې راځي غیر اختیاري طور باندې، نو آیا په دې به هم زموږ سره الله پاک چې نو حساب کوي؟ حالانکې په هغې باندې خو زموږ اختیار نه بلکې تر دې پورې چې نو هغه راځي چې من خلق الله، چې آن تر دې شیطان وایي دا چا پیدا کړی دی ورته وایي دا الله دا داسې داسې، اخره کې دې ځای پورې انسان پوه دی چې د الله علیاذ بالله چا پیدا کړی.
نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایلو وی بیا نو مونږ بیا دغه وسوسې دومره تنګ کی مونږ وای چې وسوسه کویله شولې مونږه خو چې دا وسوسې راته نه راتلې. الله پیغمبر ورته فرمایل ذالک صریح الایمان، دا خو چې نو هغه عین ایمان دی. اوس دا عین ایمان چې نو هغه ورته دی وجه نه ویلې دي چې وسوسه راشي نو تاسو د دغه وسوسې د دفع کولو ختمولو کوشش کوئ او دومره کوشش تاسو کوئ د دغه د ختمولو لپاره چې تاسو وایئ چې دا وسوسې مونږ ته نه راتلې او که دا راځي او نه ختمېږي ستاسو به قدرت نشته نو چې مونږ وسوسه د ښکاره شي کویله شولې ختمې شولې خو چې دا وسوسې راته رانلې نو دا د ایمان تقاضا ده. نو ځکه الله رب العزت په پیغمبر ته فرمایل دوی چې نو یحاسبکم به الله دې سره به حساب کوي. د صحابه باندې چې کله ګران شو نبی رسول الله والسلام تاسو د مخکینی خلکو په شانتي مکیږئ، اهل کتابین یعنی یهود او نصارو په شانتي مکیږئ، بلکې تاسو وایئ چې احمدنا مونږ چې نو ایمان راوړې سمعنا واطعنا مونږ اورېدلې دي او تابعداري چې نو هغه مونږ کوو دا غوی په شان چوچرا مکوي. صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین د لوی پای خلق ول دا غوی چې څنګه د غوار هغه سمعنا واطعنا اذا الله رسول مونږ ته بالکل اوریدل دي مونږ منل دي مونږ ورته غاړه نه نو هغه خو دي بیا مخکې الله رب العزت د غزوا آیاتونه نو هغه نازل کړل ان شاء الله العزیز هغه بیا صبح کې خیر داغه تشریح کوم. نو دې په وجه باندې نو بیا حضرات لیکلي دي وای انسان ته چې خیالات او وسوسې راځي وای دا په دوه قسمه دي. یو خیالات او وسوسې هغه دي چې دا د انسان ته غیر اختیاري تور باندې راځي د دغه نه غواړي خو په خپل غیر اختیاري د انسان ته چې نو هغه دا وسوسې راځي او د دغه وسوسو له پرړه کې چې نو هغه ټیکاو هم نه ورکي چې د راځي نو دی وای چې خدای دا وسوسې ماته نه راتلي. نو دغه غیر اختیاري وسوسه دا چې کوم راځي نو د دغه باندې انسان ته هیڅ ګناه چې نو هغه نه ملاويږي. یو ته نو هغه وسوسې دي چې کوم انسان ته راځي او د پاغه کې زړل چې نو پاغه زی ورکه د وسوسې په خپل ځان ته راولي تصورات چې نو هغه کې پروډکټ راغله ټیکاو ورکي نو دغه باندې بیا انسان چې نو هغه ګناګاریږي په دغه وسوسه بیا انسان د ګناګاریږي. نو غیر وسوسه هغه وسوسه چې دغه غیر اختیاري وي پاغه باندې انسان چې نو هغه ګناګار نه او کم چې اختیاري تور باندې نو پاغه وسوسه بیا انسان چې نو هغه ګناګار دی. نو ځکه وي یحاسبکم به الله بعضی حضرات در دې پر لیکل چې دا یاد لا یکلف الله نفسا نو په دغه آیات سره چې نو هغه منسوخ شوی دی فیغفر لمن یشاء پس هغه معاف کوي هغه چا چې وغواړي او يعذب من یشاء او عذاب ورکوي چاته چې وغواړي. نو یعنی کمی چې غیر اختیاري وسوسې راغلي الله هغه معاف کوي او کمی وسوسې چې نو هغه سړی په زور راولي نو هغه باندې الله پاک سزا ورکوي. والله على كل شيء قدير الله رب العزت چې نو په هر څه باندې قادر دی. یعنی څوک چې دا وسوسې الله نه غواړي چې دا دفع شي الله رب العزت په دې قادر دی دنه بدل لري کی. استاد محترم مفتی سردار علي صاحب دامت برکاتهم العالیه هغه وی کله چې تاسو ته دا وسوسې دي سرازي وی داغه آسان حل دی وی د هر مانځنه اورستو لس پیر آمنت بالله ورسوله آمنت بالله ورسوله دا بلس پیری وای پلاس به سي پوک او بیا بلاس چې نو دا پرړه باندې راکاږي د سر وستاوس د وسوسه چې نو هغه ختميږي. او دویمه طریقې دا چې کله د وسوسه راځي دغه خیالات چې نو هغه راځي نو درې پیری اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا وای ګس طرف ته پوکي او بیا دغه نه ورستو درود شریف چې نو هغه په کثرت سره وای الله رب العزت به نو دغه وسوسه دغه قصه چې کم راځي دا الله پاک ختم کی. الله دې موږ ته صحیح په نصیب کی. لله د الله د پاره دی ما هغه صف السماوات چې پاسمانونو کې دی و ما او هغه صف الارض په ځمکه کې دی و ان تبدو کچری ښکارا کې تاسو ما هغه صف انفسکم چې تاسو پرړونو کې دی او تخفوه یا پټ وساتئ یحاسبکم به الله حساب کوي تاسو را پاغه باندې الله فیغفر لمن یشاء فس معاف بکړي هغه کو چې وغواړي و يعذب او عذاب ورکړي من یشاء چاته چې وغواړي والله الله پاک علی کل شیء پارسز باندې قادر دی. لله الله د پاره دی ما هغه صف السماوات چې پاسمانونو کې دی و ما او هغه صف الارض چې پزمکه کې دی
وان تبدو او که ښکاره کوئ تاسو ما هغه څه فی انفسکم چې ستاسو په زړونو کې دي او تخفوه یا پټ ساتئ هغه یحاسبکم به الله حساب بکی تاسو سره په هغې باندې الله فیغفر لمن یشاء پس معاف کړي الله پاک هغه څوک چې وغواړي ویعذب او عذاب ورکړي من یشاء چاته چې وغواړي والله الله پاک علی کل شیء په هر شیز باندې قادر دی